بله مسله د عزتمندو د طلاق شرع ډېره زیاته شوې ده. په وړو وړو خبرو باندې خلک طلاقونه ورکوي او تړلی شوي طلاقونه، ځوړند طلاقونه او ډایرکټ وروره 100 او 200 طلاقونه، ډېر طلاقونه ورکول عزتمندو دا په شریعت کې د بدعت عمل دی، د ګناه عمل دی. چې کوم انسان ډېر طلاقونه ورکوي او په یو ځل یې ورکوي دا ګناهګار دی، ګناهګار دی. خو بالفرض یو سړي نه یو طلاق یو صورت شو، یو سړي 3 طلاق ورکړي دي، نو که 3 طلاق په یو ځل ورکړه یو ښځې له او ډایرکټ یې ورکړه بیا خو قصه ختمه ده. خو بعضې خلک کنډیشنل طلاق ورکړي، تړلی شوی مشروط طلاق، معلق طلاق، تړلی شوی هینګ. مثلا وایي چې دا کار مې وکړو نو زما ښځه به ما باندې 3 طلاق یې داسې وایي که تا کره درلم او که دا پلانې شی مې وخوړو او که دا پلانې کپړې مې استعمال کړې، که تا سره مې جوړه وکړله. ښځې ته وایي که ته د پلار کور ته لاړې او یا که زه سخر کره لاړم. هر سړی مختلف طریقو سره ورکولی شي، څوک یو طریقې څوک بل طریقې سره، او 3 طلاق یې ورکړي. نو دا معلق طلاق دې ته ویلی کېږي که ته هغه کار کې نو طلاق واقع کېږي او که هغه کار نه کې نو طلاق نه واقع کېږي. که ته وایې فلانکي کور ته لاړم نو 3 طلاقه به وي، نو چې فلانکي کور ته نه ځي نو طلاق خو نه واقع کېږي. خو که چا په خوب کې ملته بوتلې بس طلاق به واقع شي. ځان پړی ځان پورې تړه چې څوک دې راکاږي چې پته درته لګي، ځکه هلته خو لاړې که نه. نو د دې وجې نه عزتمندو چې کوم انسان داسې تړلی شوی طلاق ورکړي او 3 طلاق یې ورکړي او د ګناه په ځای کې کړي، اوس لږ سر سره به تعلق نه ساتم ورور کره به نه ځم، نو دا خو د ګناه خبره ده که. نو د دې نه د وتلو څه طریقه شته چې 3 طلاق نه دا بچ شي، او د دې یو طریقه شته. بعض وخت کې موږ وایو د دې دپاره هیله شته، نو بعض مولیان یا بعض عام خلک وایي ګوره خپې وله اوبو ته کړې یا بوسو لاندې اوبه بوځي یا هیله وکړه. نو هیله 2 قسمه، یو شرعي هیله یو غیر شرعي هیله. یو هیله دی چې سړی د حرامو نه حلال جوړوي یا د حلال نه حرام جوړوي، دا خو ناروا دي. لکه سود ته خوري هغه ته په دې طریقې سو که دا سود نه دی. یو دا دی د حرامو نه په حلاله طریقه باندې ځان ویستل او ځان بچ کول، دا خو عین دین دی. لکه د دې وروسته به یو مثال هم بیانوم. پهله دا د طلاق مسله ته واضحه کو، او دا صحابه هم کړي. نبی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له یو کس راغلی او هغه ورته چې کوم دی خبره وکړله چې ما ښځې له 3 طلاق ورکړي دي، تړلی شوي چې ورور سره به خبرې نه کوم، که ورور سره مې خبرې وکړې نو ما باندې به 3 کاڼي طلاق وي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویلې د دې جایز طریقه شته، یو طلاق به وشي او د 3 نه به بچ شي، ځکه 3 خو بالکل ته اینډ کې اخري خطره کې بیا خو ښځې سره ستا نکاح نه کېږي، ښځه به دنه پردی کېږي، او یو طلاق کې ګنجایش وي د 2 او د 3. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته طریقه وښودله، ویل داسې چلو که چې ښځې له اوس ډایرکټ یو طلاق ورکړه او بس بیا ښځې سره تعلق پرېږده 3 بیماریانو پورې، عدته پورې، چې کله د ستا د ښځې عدت تیر شي نو ستا ښځه به تا نه جدا شي. اوس پردی شوه که نه، تا طلاق ورکو او ښځه دې پردی شوه، نو اوس دا ستا ښځه نه ده. په دغه دوران کې خپل رور سره خبرې وکړه. تا خو ویل چې زه به رور سره خبرې کوم نو ته به راباندې طلاق یې، نو اوس خو دې ښځه نشته دی. نو چې دغه دوران کې ته رور سره خبرې وکړې نو ښځه دې نشته، هغه 3 طلاق هوا کې لاړ. نو بیا د هغې نه پس راشه او خپلې ښځې سره نکاح وکړه، نو یو طلاق دې وشو او 2 د سره پاتې دي، او رور سره به ورورولي هم قایم شي، او دغه رنګې د 3 طلاقونه به هم بچ شي. اوس هم دا طریقه ده. خو دې کې به د دې خبرې خیال ساتي چې کومه خبره تا کړې ده تر څو پورې چې ستا د نکاح نه دا ښځه مکمل نه اوتي، د هغې نه به ځان ساتي، هغه کار به دې دوران کې نه کې. چا ویلي مثلا لاهور ته به نه ځم، یعنې ښځه به راباندې 3 طلاق وي، نو چې ښځې له دې یو طلاق ورکه او هغه پورې لاهور ته مه ځه، ځکه عدت کې هم طلاق واقع کېږي. ځان ته بیا لانجو نه ګورې، نه سبا ته بیا لاهور ته روان یې او ویښته دې ګمنځ کړي دي او ښه مزېدار بریتونو باندې لاس وی بیا روانې. اوس به لږه سزا خوري، عدته پورې صبر وکړه چې ښځه دې د نکاح نه وځي، بیا هغه کار وکړه کوم کار چې تا ویلي چې دا به نه کو، هغه کار بیا وکړه. نو هغه وخت کې به د 3 طلاقونو نه ته څه شي بچ شي.